دې سار باندې 2 رکعته لمونځ وکړو. د خبیب رضی الله تعالی عنه لمونځ مختصر وکړو. ویل که چېرته مې دا لمونځ اوږد کړی وی نو ستاسو به دا خیال وی چې دا د شهادت او د مرګ نه وایي. چغې به مې ډېرې کړی وې زما دې په رب قسم یې ویل دا زوی دا مې ورته باجوړ ته راوستو. دې زوی به مې ما ته ویل موږ ته به شیخ صاحب لږ راښکاره کړي. دا په شیخ صاحب ډېر مننه. شیخ د دې نوم دې شیخ صاحب ما ته د دې مبارکي نه ویل. ماشاءالله. او نن مې ولا د خاورو ډېرې نه راوستو. ما ته به ویل حاجي رحمانه بس بس زما دې استاد نه و. طالبان په دې ګواه دي. په رب دې د یو پروګرام نه راغی. ما راوستو ما تر 5 ګوله مې درته ولي واچوله. په دې خاطر دله رالم چې ملګرو ته کچه نه شي. لکه زه د الفاظ هېر کړم. په رب دې د قسم املا مې مات کړه. لیونی کېږم قسم په دې خو په دې وجه چې چغې نه وامه زما مصروفات به وایي چې دا د دې په شهادت زما لپاره د فخر خبره ده. زما استاد محدث کبیر غټ خلک الله پاک په غټو رتبو باندې خپل مخې ته ودروي. د شیخ صاحب د غټې مرتبې خاوند د دې سره شهادت خوند کو. افغان صرف په دې کوم چې بخاري او ترمذي جاړي طالبان جاړي. نور زما شیخ صاحب د علم غرو د الله ولي په مخ د ځمکه د ده نه بل بختور انسان شو. په شیخ خو نه مې په دې نه سالي په دې یو نوم مېړه ساتي. ته ملامت یې ما ته زما به ورکوي. ما ته به لږ راوښه د شیخ صاحب برکات باندې زحمت مولوي صاحب باندې کېښودی. د دې اخلاق خدای انیس احمد مولوي صاحب له ورکړي. الله برکات ورله ورکړي. یا الله د شیخ صاحب محبت خدایه چې څنګه راته په دنیا کې خاندلې چې زه به ورله رالم غاړه بیا راکړه چې به دې تلم نن د خاورو ډېري ته خدایه مونږ ستا په فیصله راضي یو. خو خدایه انیس احمد پې خدایه بې کسه مه کړې. خدایه مې بې کسه کړې. خدایه د شیخ صاحب په شان عزتونه ورله ورکړي. لویه صدمه ورته ورسېدله. د مرګ د سلګۍ پورې به دا تکلیف هېر نه شي. خدایه ته له صبر ورکړي. یا الله برکت ورله ورکړي. یا الله عزتونه ورله ورکړي. او الله د شیخ صاحب شهادت د شیخ صاحب روح د امیر حمزه شهید الله د هغه روح سره یو کړي. خدایه په جنتونو کې ورله اعلی مقام ورکړي. یا الله چې څوک راځي او چې څوک راغلي چې څومره زنانو تکلیفونه تېر کړي د شیخ صاحب باندې چړاګانې کړي لوږې او نهر یې په ځان باندې تېرې خدای ته ورله بدلې ورکړي. یا الله چې چا دا کار کړی خدای ته په خپل بنده ډېر خفګېږي موږ به څه خدایه په خپل حافظه کړی. یا الله ذلیل یې یا الله چې څنګه د قارون په ځمکه کې دننه کړی و خدای د عبرت نشان دې وګرځو. خدایه دې وګرځو. یا الله دا واړه واړه بچي جاړي خدایه د دې اوښکو ته وګورې. خدایه هغه بوډایګانې چې د شیخ صاحب په وجه باندې منځګزاري شوي ذاکرینې شوي هغو بوډایګانو اوښکې توی شولې. خدایه د دغه اوښکو په خاطر باندې دغه دشمن تباه او برباد. خدایه چې څومره نیټورک ورسره او د کوم ځای نه خبره روانه خدایه دغه ټول طریقې تباه او برباد کړي. خدایه چې چا پکې د سترګو اشارې کړي خدای تباه برباد. الله یو کس یتیم نه شو په زره او په لکاو طالبان شو یتیمانان شو. خدایه ته په یتیم باندې څومره خفه کېږي. خدایه دشمن تباه او برباد. یا الله دشمن تباه په ځمکه نور مونږ تم شو زمونږ نه استادان لاړ مونږ نور په ځمکه کوو څه خدایه قیامت راولي. خدایه چې دا ظالمان مونږ ته وښیي چې د دې پوځو نه ژغورل شوي. خدایه د دینداره خلکو ځمکه پرې راتنګه ده. خدایه الله ته د دې نورو حفاظت وکړي. زمونږ په دې وطن باندې امن راولي. کله چې محمد رسول الله په هغه وخت کې د ابو جهل داسې ملګري وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وفات کې خانقاه کوله. هغه وخت وسم خلک شته دی. خدایه د دې سړي سره زمونږ د زړه محبت دی. د قال الله او د قال رسول ولا خدایه حشر هم د داسې خلکو سره خلک د دین نه دومره نفرت کې مه پیدا کوئ
چې د دین نه نفرت پیدا شي. د قرآن نه ډېر مه لرې کوئ، د جماعتونو نه ډېر نفرت مه پیدا کوئ، د مدرسو نه ډېر نفرت مه پیدا کوئ، د علماو نه دومره نفرت مه پیدا کوئ، لرې کوئ مه د علماو نه. کني اوس خو به تاسو بچې د علماو په برکت، خو که داسې زمانه راغله چې دا خلک مو د علماو نه لرې کړل او دا خلک مو د دین نه ډېر برګشته کړل او د دین نه دومره نفرت پیدا کړ، د یو زمانه به داسې راشي چې ستاسو آینده نسلونه اب سپي خوري او خر به خوري او دارنګه شمشتې او باټاګان به خوري، چندخان به خوري. ته به ورته چې مه کوه، نه هغې وایي چې عقلي دلیل راته پیش کړه. موږ خو عقل پسې منو، موږ مذهب نه منو، موږ خو دین نه منو، موږ خو اسلام نه منو، موږ علما نه منو، ما ته عقلي دلیل پیش کړه. بیا به ورته څه وی او عقل خو څه فیصله کون سیز دیم نه که نه، ستا عقل به یو څه وایي زه نه منم، زما عقل به بل څه وایي ته نه منې. عقل فیصله به څوک کوي او دا عمل به څنګه وجود ته راځي، دا به څنګه پته لګي چې دا نیک کار دی دا بد کار دی. زه خو ستا هغه نه منم ته زما هغه نه منې، نو څه فیصله به کېږي؟ عقل خو څه فیصله کون سیز نه دی، څه فیصله کوونکی سیز خو نه دی. لہذا خپل بچي قرآن سره وابسته وساتئ، دین سره وابسته وساتئ، مدارسو سره وابسته وساتئ، جماعتونو سره تعلق پیدا کړئ، مونځګزار کړئ، دیندار کړئ، د مور پلار تابعدار کړئ، شریعت متعارض علماء ته کېنوئ، شریعت بزده کی، دین بزده کی، قرآن بزده کی، حافظان بشي، عالمان بشي، صحیح لار باندې روان شي. د انسانیت لار خدا د قرآن مجید لار ده، د انسانیت لار دا خو د دین لار ده، د انسانیت لار دا خو د مذهب لار ده او دې کې د دنیا او د آخرت دای د دواړو چې کوم دی هغه فایده ده او عزت دی. دا نسبت ډېر یو اوچت څیز دی، د دین نسبت دا یو ډېر چې کوم دی هغه اوچت څیز دی. دین نسبت نه وي نو کار بیا چې کوم دی روانېږي. موږ چې کوم دی هغه یو ګټه یو جماعت کې ته لګې یو ماربل نو یو دکان نه یو سړی ماربل راوړي نو هغه په جومات کې ولګوي او هغې دکان نه ماربل راوړي او یا ټایلز راوړي په باتروم کې ولګوي. د یو دکان نه یو شان ماربل دی یا یو شان ټایلز دی، راوړي شي یو په جومات کې ولګولی شي بل په باتروم کې. د باتروم دا ټایل خلک چې کوم دی هغه ادب او احترام نه کوي، پای باندې ګندګي مغورځي او هر څه کېږي په هغې باندې. او د جومات په دغې ټایل او دغې فرش باندې بیا خلک هغه پاکې لاړې هم نه توږي. لاړې خو پاکې نه څه پلیتې خو نه دي، خو د خلکو په نظر کې معیوبې دي، عیبدارې دي، نو خلک بیا پاکې لاړې هم نه توږي. دا ولې؟ دا هم ګټه ده، هغه هم ګټه ده، هغه هم دا دکان نه راوړی شوې ده، دا هم د هغې نه راوړی شوې ده. د دې عزت شته او د هغې عزت نشته. دا ولې؟ د دې یو عزت ځکه چې د دې نسبت د جومات سره دی او د دې بل عزت ځکه نشته چې د نسبت باتروم سره دی. یو لرګي نو خلک یې په ډیرانو مورځوي، خو چې کله د هغې نه د قرآن مجید راحل جوړ کړي شي او تخته جوړه شي بیا پې خلک د پاسه خپنک دي وي، دې باندې خلک قرآن مجید ږدي، قرآن مجید سره نسبت راځي. دا نسبت یو ډېر لوی څیز دی. دې وجه نه چې کوم دی د قرآن مجید د نسبت د وجې نه د علماو چې کوم دی قدري، دا دیندارو قدري، د قاریانو صاحبانو عالمانو صاحبانو قدر دا هم د دغه دین د وجې نه چې کوم دی هغه وي. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله نږدې دور کې یو ډېر لوی بزرګ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. نایي به چې کوم دی هغه لاهور کې سبق کوجرا والا کې وي ان پخوا او د هزارې نایي زه به کلي ته رالم یو ځل نو چې کوم دی کلي کې واپس تلو پیسې به را سره نه وې، کري نه وه، طالب هم وی، طالب هم کري را سره نه وه، 2 روپۍ را سره پکار وې، 1 روپۍ پنډۍ پورې زموږ نه چې کوم دی کري وه، 1 روپۍ د پنډۍ نه لاهور پورې کري وه. وي ما سره 1 روپۍ وه، نور 2 روپۍ را سره نه وه. ګفټ آباد کې زموږ رشته دار و، رشته دار ډېر مالدار و. زه لاړم چې دې نه به دا 1 روپۍ والم نو دا کري به پنډۍ پورې به هم لاړ شم او که نه دغه پورې به لاړ شم او که روپۍ راته میلاو نه شو نو
پنڈے پورے بدا سے پیادہ لاٹ شو پنڈے نہ لاہور پورے 1 روپے قریب ورک ما زمانہ کې 1 روپے قریب ہوا ایزا رشتہ دار للاړم زه طالب او غریب طالبین غریب طالب خو رشتہ دار ډېرم رشتہ دار نو آشان به ګوري وته نو یماله 1 روپے قدر نه نکړه قرض ویما چې قرض راکړی ایو چې لګا دا طالب سړی بیا مې منګل کله راکې څوک بدلا ورکې ایزیدا سره رخصت کوم چې رخصت شم آباد کې الیاسی مسجد ہوتا ہے یاغی توارا لم جماعت کی امید ہے کہ بشپا